بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو عزیزانو، په دنیا کې ښه اخلاق ډېر ښه شی دی او د ښه اخلاقو په اسلام کې یو لویه مرتبه ده، ځکه چې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق مبارک ډیر ښایسته و. رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته انک لعلی خلق عظیم، بېشکه ته د اخلاقو په یو لویه مرتبه باندې او د جهالت په وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه ډېر شي کافران متاثر شوي او اسلام قبول کړو. یو مشهوره واقعه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو لاره باندې تلو او یو بوډۍ زنانه وه، هغې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خځلې رټه وهلې. څو ورځې وشوې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې تلو، خځلې پرې رانغلې، تپوس یې وکړو چې دا ولې؟ خبر ورته راغی چې هغه زنانه بیماره شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زه چې تپوس یې وشو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق. یو ورځ یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې اے د الله رسوله نیکی څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل البر حسن الخلق، نیکی چې ده هغه ښه اخلاق دي. والاثم ما حاک فی صدرک، او بدی هر هغه شی دی چې ستا په زړه کې شک واچوي. وکرهت ان یطلع علیه الناس، او دا نیکی هر هغه شی دی چې ته بد ګڼې چې په دې باندې خلک خبر شي.